د وزیر اعظم د طرفه چې د رمضان ریلیف پیکج کم 15000 روپۍ ورکړای کیږي نو د هغې میسیجونه هم د ځینې کسانو نه ډیلیټ شوي دي نو هغه موږ به د دې دپاره څه چل کوو چې موږ ته دغه روپۍ چې دي دا میلاو شي کم چې د وزیر اعظم د طرفه د رمضان ریلیف پیکج 5000 روپۍ دي ځینې داسې کسان دي چې هغو ته میسیج نه دی راغلی ځینې داسې دي چې هغو ته میسیج راغلی دی او میسیج د هغو نه ډیلیټ شوی نو هغه موږ به د دې دپاره چل کوو ځینې داسې دي هغوی په دې کې به موږ خپل اهلیت او خپل رجسټریشن چې دی دا به څنګه کوو نو نننۍ ویډیو چې دا هغه زموږ د دې په باره کې ده د هغې دپاره چې ویډیو په پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له لازم ورکوئ بل لا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره نو تاسو دا ویډیو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته هم وررسي نو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چې دی هغه د 10000 روپیو اعلان کړی دی او د وزیر اعظم د طرفه چې دی د 15000 روپیو اعلان شوی نو دا 15000 روپۍ چې دي دا په ټول ملک ورکړی کېږي لکه دا په ټول ملک ورکړی کېږي او د وزیر اعلی د طرفه چې کم د 10000 روپیو اعلان شوی نو هغه خالي په خیبر پښتونخوا کې چې دی په دې کې ورکړی کېږي دغه شان په پنجاب کې چې دی مریم نواز هم د 10000 روپیو چې دی هغه اعلان کړی نو هغه په پنجاب کې ورکړی کېږي خو د وزیر اعظم د طرفه چې کم 10000 روپۍ دي د دې ځینې کسان ته میسیجونه چې دي دا نه دي راغلي لکه هغه چې دا موږ 40 لاک کسانو له ورکوو لکه د وزیر اعلی هغه روپۍ چې دي هغه ځای په ځای میلاویږي خو د وزیر اعظم د دې روپو چې دی پته ونه لګي کمتر کسان ته چې د دې میسیج راځي خو ځینې کسان ته میسیج راغلی دی هغه خپل روپو پر اغستو نه پوهېږي ځکه دکان ته لاړ شي هلته کې هغو ته وایي ستاسو په اکاونټ کې دا روپۍ نشته نو د سره وجې نه ورته وایي هلته کې ورته د الفلا کم بینک ډیوایس چې دی د هغې میسیج ورته راغلی دی راغلی په ایزي پیسه کې ګوري یا په جیس کیش کې ګوري نو تاسو وګورئ تاسو ته چې کوم میسیج راغلی په هغې کې تاسو ته که ایزي پیسه لیکلي نو تاسو به د ایزي پیسې هغه ډیوایس د موبایل په شان شی چې کوم ځای کې چې تاسو ګوته لګوئ نو تاسو په هغې لګوئ که ایزي پیسې یې راته لګولي لیکلي نو تاسو په ایزي پیسه باندې کوئ که جیس کیش یې راته لیکلی نو په جیس کیش باندې به یې کوئ که ایچ بي ایل کنیکټ یې راته لیکلی نو په ایچ بي ایل کنیکټ باندې چې دی تاسو به ګوته ږدئ نو ستاسو د روپو پته چې دی دا به لګي دغه شانتې زیاتر زموږ په خیبر پښتونخوا کې چې دی د الفلا بینک په ډیوایس باندې چې دی په هغې راغلی کوم ځای کې چې به د بېنظیر روپۍ میلاوېدلې دا دغه چې دی دا د هغې کسانو سره دا ډیوایس چې دی دا د هغه کسانو سره د هغه کسانو سره د موبایل په اندازه چې دی دا د هغو سره یې کوم ځای کې چې به د بېنظیر روپۍ میلاوېدلې نو د هغو د طرفه چې دی دا روپۍ تاسو حاصلولی شئ هلته به لاړ شئ که تاسو ته الفلا لیکلی نو تاسو به ګوته ولګوئ نو دغه روپۍ چې دی دا به تاسو ته میلاو شي ځینې کسانو یې زموږ نه میسیج ډیلیټ شوی دی او هلته کې په هغې کې آی ډي لکه څنګه چې ما تاسو ته د وزیر اعلی له طرفه چې کوم 10000 روپۍ دي د هغې طریقه مې ورته ښووله په هغې باندې خو میسیج کولو خو په دې کې چې دی میسیج وس کولو ته ضرورت نشته نه بل څه ته ضرورت شته ډایرکټ چې دی دا به تاسو ته میلاویږي چې د کوم کس شناختي کارت نمبر هلته کې لیکلی هغه خپل شناختي کارت رالی او هلته کې ځئ اوس یې هغه سیسټم ختم کړی مکمل چې تاسو به آی ډي راوړئ آی ډي ته ضرورت نشته تاسو به دغه آی ډي کارت چې دی هغه به خپل وړئ شناختي کارت او ګوته به لګوئ نو ستاسو په ګوته باندې چې دی دغه 15000 روپۍ چې دی دا به تاسو ته میلاویږي دوباره میسیج ته چې دی ضرورت نشته چې میسیج به هلته ورلیږي او د هغې طرفه به دوباره میسیج راځي هغه سیسټم چې دی هغه د اوس نه ختم کړی دی که تاسو اوس دا ویډیو ګورئ نو هغه سیسټم ختم شوی دی اوس لاړ شئ نو تاسو ته به دغه روپۍ چې دی دا به ډایرکټ میلاویږي لکه میسیج واپسې راتلو ته چې دی په هغې کې ضرورت نشته او تاسو ته به د حکومت د طرفه 15000 روپۍ چې دی دا میلاو شي کم کسان چې وایي موږ به په دې کې خپل اهلیت څنګه چې کوو اهلیت دا دی تاسو د بېنظیر د روپو لپاره رجسټریشن کړئ او ستاسو سکور 30 نه په کمی او تاسو ته د بېنظیر روپۍ نه میلاویږي نو تاسو د دې پروګرام دپاره چې دی اهل یې ځینې کسان سکور نه پېژني د سکور په باره کې زموږ په یوټیوب چینل کې ویډیو شته مظلومیات سپیک سرچ کړئ زموږ د یوټیوب چینل چې دی هغه به راته راشي هلته کې تاسو دغه ویډیوګان چې دی دا کتی شئ